بسم الله الرحمن الرحیم. خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع او بیا په ځانګړې توګه په تیرا واده کې ویلي کې سره روان دي او څه به کېږي د هغې بس اثرات وي. دې سره سره د پاکستان او افغانستان اوسنی حالت چې د 3 میاشتو نه زیات وخت شو لارې بندې دي او داسې ښکاري چې رسمي رابطې هم یا خو ختم دي یا د نش برابر دي. او په سیاسي حالت د پاکستان سدي په دې ټولو باندې خبرې کوو او خبرې وکړو. د قومي وطن پارټي مشر د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د سره سره د کورونو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب سره هرمننه چې موږ له وخت ډیره مهرباني. نو اول خو چونکه موضوع د پاکستانی میډیا ډیره زیاته فوکس ته پی او ډېر خبرې پکېږي باسونه پکېږي هغه په تیرا کې د خلکو وتل دي بیا ځکه وتل دي چې یو ممکن د جلدا فوزي عملیات وشي او ځکه حالت یو مشکل و د ډېر مودې رئیس نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مخالفت کوي. ستاسو رائے غوښته چې ستاسو څه نظر دی چې دا فوزي عملیات خو پاکستان کې تقریبا د شو غنه چې 2003 نه شروع شوی د جنوبي وزیرستان نو بیا باجوړو بیا تاسو خیر خپل د دې ټول شانو خبر یې نو تاسو څه نظر دی چې دا اپریشنونه بیا نتیجې ورنه ورکړي؟ طاهر صاحب یو خو ما تاسو په دې باندې ټویټ هم کتلو د تیرا پاغه باندې حالات ډېر ګمبیر دي الته یو خو یخني ډېر زیاته ده جی بل انتظامی تور باندې بالکل هغوی داسې شو چې په سلور 5 ورځې په گاډو کې بوډاګان مشران زنانه بچي همدغه سي راتو او د صوبایي حکومت ولا سو هغه رجسټریشن هغه مسله ټیکنو اوس پورې زما په خیال تنبان واغه باندې وسمته نه شوي نو انتظامی تور باندې ډېر خراب حالت دی الته داغه سره خلکو کې مایوسی پیدا کیږي او ډېر ان ممکن ده چې پکې ډېر خلک پکې مړیم پکې شوي د یخ ته خو داغه اندازه نشته خوش کې دي چې شوي ته چې د یخ نه کې او تیرا خو بیا یخ ملک ته نو یو خو په دې حالاتو کې د اپریشن اوس کې دي چې هغه اندازه دی د سټپ د لو انفورسینګ ایجنسی چې دا دې حالاتو کې هغه کول پکار دي او سره خبرم شوی وي خبره اترم شوی خو زیات اوس د وخت کې کوزه روم وتل پکې لګیا دي لاوسم لګیا دي نو هغه له بندوبست خو پکار دي په دې یخنه کې کنه او داغه زموږ څوک ته صوبایي حکومت ته صوبایي حکومت چې دا سلسله شروع کړه نو وزیر اعلی په کراچۍ کې اول تا خپل هغه حل ځل کولې او سټریټ موومنت او دا سلسله شروع کړې و او دلته دا سلسله شروع و اوس په دې نه پیګو تر صاحب چې ملک کې مخکې اپریشن شوی دي ټیک ته بعضی نتیجه فورین روزي خواږي معنی چې پورا اخري او پورې عملونه نشي بیا دغه واپس اصل سره شروع شي کو تاسو خیالي دا آرمي پبلک سکول هغه چې شو ناغه نه پس هم د پیخور گورنر هاوس کې آل پارټیز کانفرنس شو زم پکې ومه پاره کې دا فیصله وشو چې بيد هغه بکو اپریشن بکو نېشنل اکشن پلان هغه نتیجه وا نو یو بیانیه وا په ټول ملک لکه یو اوس مرکزی حکومت یو بیانیه ده او د صوبایي حکومت نو دا تاسو کوم بخښتاسو خبره به د مداخله وکم. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اکثر وی وزیر اعلی چې مونږ سره مشوره نه کوي او تاسو ته یاد چې تاسو خپل کې شریک مو چې کوم د خیبر پښتونخوا جرګه شوی د سملې هغه چې کوم اعلامیه و پای کې دا خبره شوی چې د مرکز او د صوبې د دیو رابطه او یو مشوره پکار دا وغي دا ګلمن چې موږ سره مشوره نه کوي نو دې ته بیا سو وایو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خبره درسته مرکز ولې وسره نه کوي؟ ګوره طاهر صاحب هغه جرګې له موږ هم تلو سلويخ 50 پاره کې سپیکران وو او دوه منټه ټایم ورکو یو هغه یعنی جوړ شو
خو اول خو پاره باندې صوبایي حکومت له پکار شي عمل وکړي کنه جاته خبره خو پکې د صوبې ته اکثر خبره صوبې وي نو تاسو وې بي وې چې موږ هغه ته ولګل مرکز ته ولګل دا خو طریقه نه ده کنه زما صوبې کې زما کور کې اور لګېدل دي الته حالات خراب دي نو زه چې د بل چا نه مدد غواړم یا هغوی سره کوم نو هغوی سره به څه رابطه کوم که نه داسې خو نشي کېدای چې ته بس یو هغه ورولېږې چې دا موږ اعلانیه درولېږله اوس تاسو په عمل کوئ دا خو طریقه نه ده د مرکز رول تاسو وینئ چې هغوی هم لږ پکار ده چې بھائی دا خبر بالکل پکار ده هغوی هم پکار دی هغوی هم پکار دی چې زما خو دا هغه وخت چې پکار ده چې مرکز یو آل پارټیز کانفرنس راغوستی وي مخکې چې څنګه په چیف د پرایم منسټر هاوس کې شو په کې مې عمران خان مو دا نېشنل اکشن پلان تجویز خو عمران خان په هغه کې ورکړو گورنر هاوس کې هغه به ویلو اسټابلیشمنت ته ویلو چې دا هغه کې پیش کړ نو اوس دوړو طرف نه دا ځکه چې دا یو سنگین مسله ده پکې پچا باندې اثر کوي زموږ پښتنو باندې خو کله عمدل ته پاتې شو په خیبر پښتونخوا کې ستاسو څه نظر دی چې دا عملیات ما مخکې ذکر وکړ چې 2003 نه واخلې چې تر 2014 پورې عملیات خلوي وشو زړه علاقې صفا شوې باجوړ نه شروع شو اسوات جنوبي وزیرستان او بیا اخر شمالي وزیرستان لیکن موضوع د مخکې په نسبت زیاته پیچیده شو او مشکل شو سره د دې چې هغه رنګ خو پاکستاني وسلوالو کنټرول خو نشته کنه نو د دې مسلې لکه دا حل کیږي ولنه ګوره طاهر صاحب یو علاقې کې دا هغه ختمول دي هغه ځان لري کول دي دا شدت پسند او دا وسلوال دا لري کول دي دا حل خو نه دی کنه هغه نه پس دا نېشنل اکشن پلان کې چې دا کوم شل نقاط په هغه باندې عمل کوم کول وکړ کنه زموږ دای چې زموږ ذهن دا چې بس یو شی ختم شو نو بس ایرکا دې ځان لري شو نو بس ایرکا دا څه نه شي کېدای کنه په هغه باندې بعد ته سوچ کې دا څه چې ډی ریډیکلایزیشن هغه سوسایټي هغه ټول دا شیزونه پکې شامل دي هغه باندې چې عمل خو نه کړي نو خامخا بیا رو بیا زیاتېږي او بیا خاص کر د افغانستان کې چې دا سلسله غشوه تبدیلی رااله نو دا الته چې کوم دا ټي ټي پی ول ناسو دا غویم حوصله غشوه بیا زیاته شوه چې دلته کې دي شنو الته ول نشي کېدی او تاسو خیالي هغه دلته د مختلف ضلعو گورنران مقرر کړ دي پاره کې او هغه سلسله شروع شو لکه هغه لږ مشکل پیدا کړ زیات پاکستان کې اول خو دا چې دا غوي هغه بیس چې دی کنه چې کوم د کې مرکز چې دی دا غي نه کول دي شمالي وزیرستان لوی هغه اپریشنو هغه نه چې هغه شو بیس هغه شو زیات لاړل الته افغانستان ته اوس الته بیس خوشته کنه دا غویغه نو الته دا خو ته پته چې مونږ باندې هغه شانتي عملې نشي کېدی او هغه الته سره کوم کم کیږي او هغه خو مونږ نه کوو کوم افغان طالبان خو مونږ نه کوو سره همکاري تعاون وسره نه کوو کوم ګوره ارڅ چې دی دا غزنه دا خو اوس کو هغه وی چې د افغانستان نه پاکستان ته کراس بارډر موومنت نه دي شوی نه دا به غلط صحیح په افغانستان بلکې تفصیلی خبرې وروسته کوم دلته پاتې شو سورې مخ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم سپیکر دی یا رئیس دی یا مشر دی هغه کور کمانډر ته خط لګل دي چې ته مونږ لا بریفنګ راکړه معلومات راکړه د امنیتي او سکیورټي حالات په اړه باندې او ما اعلامیه کته څنګه تاسو په هغه پروسس کې شامل مې دغه خیبر پختونخوا اسمبلی جرګه کې هغه کې یو نقطه شته چې د امنیتي خلک دی اسمبلی ته یا حکومت ته وخت په وخت باندې دغه ورکی معلومات ورکی چې وضع څه ده خو د کور کمانډر د خوا خو څه نه راغلي خو لیکن کله کله دوی دغه چې کوم د رسنۍ یا میډیا وسره نږدې دغه د یا انکرانو د خاصه خوارکی ناغي چې نه
خیبر پختونخوا سپیکر دا حق نه لري چې کور کمانډر ته وایي ته راشه موږ ته دا معلومات راکړه. ستاسو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر د دې غوښتنې یا د خط چې کور کمانډر د موږ ته معلومات راکړي چې حالات څنګه دي تاسو سره متفق یې؟ ګور طاهر صاحب دلته خو تا د پته چې قومي اسمبلی کې آرمی چیف هم راغلی دی او ډي جی آی ایس هم راغلی ډي جی ایم هم راغلی ملټري اپریشن دا وی هغه ورکړي دي هغه د مرکزی حکومت په هغه سره یو بل مشورې سره اوس دلته ابهام دی چې آیا سپیکر داسې ډایرکټ هغه کول چې ګوره یو طریقه کار دا دی چې ایپیکس کمیټي دا ایپیکس کمیټي کې چیف منسٹر می ایپیکس کمیټي کې کور کمانډر می دا ایپیکس کمیټي جوړ شوی دی دم د آرمی پبلک سکول هغه نه پښتا ایپیکس کمیټي جوړ شوی نو هغه یو فورم شته لکه تاسو چې په ځای چې یوازې غوړو غوړي نو هغه فورم کړي دا کار هغه کې اټول دا غم پکې دا سونه مې د افیشل زم پکې نو دا غیله یو طریقه کار جوړول پکار دي صحیح ده نو دې کې اوس داسې سو هغه انګریزي کې چې وی هارد اینڈ فاست رول نشته ٹھیک شو خو څه طریقه بنیادی مقصد دا دی چې هغه خلک د صوبایي اسمبلی یو خپل وقار دی چې هغه د با خبر اوساتي په یو لحاظ سره با خبر اوساتي نو اوس آیا چیف منسٹر هغه با خبر ساتي یا یو کمیټي جوړوي او ویزي یو فورم باندې دنه مخکې شوی دی دا کورټ کمانډر دنه مخکې چو هغه وخت علي امینو دا پوره کابینه لا هغه ورکړو په کور هغه کې هغه ورکړو نو دا طریقې کار دی اوس د ما په خیال دواړه سره په دې باندې صدا چې هغه نه غشتل په کار چې یاره د مونږه یا توهین شو یا غو مطلب دا چې مونږه ټول مشترکه تور ماده او دا چې ما کوم مخکې خبر وکړه چې زمونږ دواړه مرکزی او صوبایي حکومت او اسټابلیشمنت او صوبایي دا ټول په یو پیج باندې حد په دې موضوع کې اخیره پښتنو کوم په دې موضوع کې چې د عمران خان حکومت دي سره خبرې وکړي وسلوالو سره افغان حکومت سره خبرې وکړي طالبان حکومت سره خو مسله حل نشوه ستاسو نظر څه دی چې وسلوالو خلاف هم د اوسنۍ پالیسی په کار ده چې دای خلاف جنگ وشي او په جنگ باندې څنګه چې دلته سوچ چې هغه ته به مات یا شکست ورکو یا مذاکرات هم یو لار شته ګوره طاهر صاحب ملک دنه چې داسې صورتحالي سو غواړي چې یاره خپل خلک ته داسې در په در شي او کورونه پریدي پکې وینتوي شي زمونږ د فوج عسکري قیادت دمرا پکې نقصان وشو د پولیس نقصان وشو د عوامو پکې نقصان وشو سو غواړي دا چې داسې صورتحال او دوی چې اوس دا کوم خبره کوي نو مونږه بوالو تاسو په خپل موې دا ما په جرګې کې ویلو چې مذاکرات تیر حکومت عمران خان په وخت کې شروع شو جرګې ملاړیل تا افغانستان ته فیض حمید لګیاو پکې سنتیجه رونه وتا بلکې هغه کې اوس دا کم مرکزی حکومت چې الزام لګی چې یاره هغه سره دامره خلک راغله او هغه آباد شو سبا شوی دي ټیک تا دا هوی سم مطالبه دا چې هغه د منلو قابل نه وي هغه نه پس په دوحه کې هغه شو مذاکرات استانبول کې سعودي عرب کې مشوي دي چین پکې هغه مداخلت کړي روس پکې مداخلت کړي یعنی خواهش کړي چې دا روغ جوړ شي سعودي عربیا پکې خواهش کړي دي ایران خواهش ایران پکې خواهش کړي دي خو نتیجه خو سرونه وته کنه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې یو مسله ده دا ټي ټي پی والا د پاکستاني وسلوالو والا کدي سو غواړي چې دا چې اوس په د اسټابلیشمنت باندې په زموږه د پولیس باندې ډېر پریشر دی روزانه دا وی
په بعضې ورځو باندې خو شپږ او هغه یو آسان هدف هم دی عمله هغه شي شهیدان شي. بالکل نو دا پریشر خو دې پې کنه یعنی تاسو غواړئ چې مسلې یو حل طرف ته تلل پکار دي حل طرف ته تل وګوره بنو په کنټرولمنټ باندې سم رامل وشو روزانه بنو کې لکی کې ګوره په ټاړو باندې په دې باندې روزانه حمله کیږي دا غیر لپاره اوس کو چې موږ ته چې سپینه جنډو خو چې به موږ هغه کو څه طریقه کار خو پکار دي کنه نو زما په خیال دواړه شیدونه په هغه کې اوس پورې دا چیف منسٹر وایي چې موږ اپریشن خو د علي امین په وخت کې چلے دا اوس هم چلیږي اوس هم چلیږي نو خو طریقه کار ولا جوړول پکار دي د کې سیاست ته کول پکار سیاست کې نه بیا معاملې نه ټیک اوس کلاړ شو بس لګ افغانستان ته په امریکا هم راکوندو لارې بندې دي 3 میاشتې زیات یو لسم د اکتوبر باندې شوی په اکتوبر کې جنگ وشو او په خوا به تاسو پکې وې د مشران بلاړ افغانستان ته جرګې به وشو اشرف غنی سے ماته تاسو 2015 کال کې هغه نه راته بیا نواز شریف وخت کې تاسو ته بیا غرام غي فرانس کې دغه ملاقات وشو اوس پس کېږي لکه حکومتونو ترمن خرابې نشته تاسو ذکر هم که بار چیرې موجود ټي ټي پی دا پاکستانیان وایي نواز شهباز شریف خپل ویلو د دې مسلې په حل کې تاسو نه د دې مسلې حل کې تاسو په شان د مشرانو غرول ولې اوس نشته ګوره تاسو په هغه وخت کې بالکل د کې شک نشته لوی جرګه شي هوا ورکوټه خبره نه و د دوه ملکونو دا یو تاریخي خبره ده لوی جرګه شو په کې د امن د پاره کمیټه جوړه شوې بیا جرګه پکې جوړه شوې هغه عمل مخکې لا نه بس پکې حالات دوه ملکونو کې بدل شو نو اوسم زموږ خدا توقع چې را د دې دلته چې د تبدیلی راشي نو حالات په خشي خو زما په خیال هغه وخت کې ارڅ چو کو دا کارزای صاحب وختو کو دا اشرف غنی صاحب وختو نو ټیک ټاک ګلې شکوي وی خو یو بل سره رابطه به دلته اسمبلی کې پارلیماني کمیټي و د افغانستان د پاکستان دوستي کمیټي و د روله زه دا چیرمن هم ډیره مودا مونږ به دا غزانه باغرات ل ممبران راتل مونږ تاسو سوزلتلو نو هغه سره په لک سلسله غشو دا غزا سپیکر اعلان کې هغه د هغه د نودن الاینس ولا ابراهیمي صاحب کو سو او نو هغه راغلو دلته مولا په کور کې روټه کړو هغه د امر خوشاله چیرې تاسو خپل کورونو کې مونږ له روټه وکړه او دعوت کو هغه مو کو نو اوس به دا کار څوک کوي چې تاسو خپل وخت کړی دی اوس به څوک دا سلسله چې کوم تاسو هغه په خپل وای دا خواجه صاحب خو چې دا هایبرډ حکومت دی هغه خیر هغه بلګي کنه نو دې هغه کې اوس ما خو تاسو ته و چې پریشر دی په هغه باندې په law enforcing agencies باندې ډېر پریشر وشته هغه خپل جواب دی خپل لاغه ته خو جواب دی کنه چې ادم را وینه تویږي هر یو هغه سره چې دوی جنازې لذین خو پزړه کې خواږي کین چې را څه حالات تاسو خپل نظر سوچ کله طالبان حکومت التراغ ځکه دلته خو یو اطمینان پاکستان کې وو کنه چې دلته حکومت راغ دلته بدلته د جنگ ختم شي نو دلته خو له سره ختم شو ټیک د پرون حمله شوه د کابل کې داعش کړي د امننه ومنله شریانو په تاسو خبري هوټل باندې خو خیر عمومي خلته یو ماحول خو خوشوي دی کنه امنیتي نو دلته مشکل پیدا شو تاسو دا سوچ و چې دا حالت پیدا شي نه زه موږ دا سوچنو چې دمره هغه ته به دا خبر ورسي او دا ټیک ته چې دا وی خپل حکومت ته خپل ذهن خپل سوچ دی او دا وی دا ملمستیا خپل هغه د چیرې څوک بل تدین هغه سره خو دی خو سره همکاري کړې و نو جنگ دوران کې یاد وای جنگ دوران کې همکاري کړې و نو هغه وجه سره هغه د دې لپاره زما په خیال
ګوره کو چې هغه کو یو بل باندې حمله کو یا د جنگ حالات پیدا کو نو ټول ملکونو لپاره خنه ده تاسو د لارو خبره موکړه دا خو بین الاقوامي لار ده تورخم والا او د لارو باره کې تاسو څه لګل چې ځکه چې جنگ ګوره دا خو دمره زړه لار ده چې دته خو اصل کروټ متفق یو الیاسه او چې هغه نو دا خو د کومه زمانه نه دا غږی په دې باندې نو هغه سره دواړو ملکونو ته نقصان دی ما بلوز داغه قتل دا پنجاب چیف منسٹر وی چیرې د کینو د پاره او د آلو د پاره صدا طریقو واسه چې مغلطه او کنه تجارت ټول نقصان رسید نو دا زمونږ د کال ما پرون اخبار کې چې سرګوده کې باغونه دي د کینو هغه وی چې یاره موږ دا باغونه وو ځکه چې قیمت نشته د سره زمونږ د هغه د خلک چې هغه د هغه روزګار لګیاو په زرګونو تعداد ډېر تجارت متاثر شوی ډېر هم متاثر شو زمونږ یو نیم 2 ارب روپے 2 ارب ډالر او سره تجارت هغه متاثر دوه ملکونو ته نو تاسو خیال دی چې لارې نه دي بندول پکار کو لارو کې لګ گنجائش پکار تاسو کله خودل ته خامخا چا سره ویني راوینه تاسو سره خلک رابطي کی تاسو نو مشوره لري تاسو خپل یو رول پاتې شوی دی په دې شیانو کې نو دلته څه سوچته چې ځکه کوغي سره طالب نه خفه ما لار چې ته باندې خو تجارت خور دواړو غاړو یا مهاجرینو مسله پیدا شوه نن چې زه تاسو لراتلم یو سټوډنټ راغی افغان هغه لار فرونافست د سخته کول هغه چې موږ افغانانو د سخته نه کوي په دې زما ویزه عام خلک ډیر متاثر شي دلته څه سوچته چې د دې ډېر سایډ نه خلک متاثر شوي دي او ډیر تکلیف کې دي او زه خو په دې د افغان مهاجر زموږ ورونو دلته تامره بوده تیر کړه چې په عزت او احترام سره تلو نو دا به یو خپل سره او ما په خل بیان میں کتبی چې پدیکې سره چې هغه پدیکې هغه دغه بس هغه فیصله ساسه کوم دی پاکستان هغه نه دا خبره چې تجویز یو مشوره ورکول شي چې اوس مشوره باندې لیکيږي نه باندې کیا بل خبره ده نو دا چې د صوبایي او د مرکزی حکومت کې مو پکاردار چې د اقدام را دا اویم د باندې احساس وکي چې د مونږه کو د خوام لارې بندي افغانستان سره د خو انډیا سره هم دا صورتحال دی نو د ملک ته نقصان اخیره پښتنه غوځو کم په دې موضوع عمر کبیر راغونډه کو تاسو خیال چې سیاسي حکومت سره سه اختیارات شته د افغانستان په تړاو یاد دي محکم کم او اوسداغه نجات کم شوی دي کم شوی دي کنه بالکل ختم نو بس دغه وګړه چې بس هغه شان دي اختیارات نو خود سیویل دا سه مسله و چې په دې باندې پکاردار چې ډېر او کنه دا خو هاي لیول باندې هغه شوی د جنرال ډیلیګیشنز تلوي هغه ټیک دا یو موقف دی خو هغه موقف برورو تاسو زموږ چې څنګه جرګي کنه په جرګي باندې څوک پیګي نه هغه جرګور هوڅ مکنه ورکی دا هغه شانتي اصل جرګي لارو مسلې شي هغه شوی نه پکې کې دي چې لار وروته او لار پکې راوتی شي دا نه چې نشي راوتی شي ډیر مننه آفتاب احمد خان شیرپو پاکستان په خوانی د کورونو شهر وزیر خیبر پختونخوا اعلی وزیر موږ سره خبرې کولې طاهر خان به اجازه ورکړي الله پامان